بیان کوي دا یو اعلان مارو 8 फरवरी تا روانه الله علیه وسلم ذات مبارک موږ پر چورو قربانیګانې کړې دي او خپل صحابه کرام قربان کړي تر دې پورې چې خپل آل اولاد قربان کړای دا او موږ ته وګوره موږ چې حال دا چې نن په وړو وړو شیانو باندې موږ غلطېږو مختر روان اتم تاریخ تا 8 फरवरी تا نن 2 تاریخ تا شپږ ورځې پاتې دي ډېر ټیم نه ده پاته او سړی چې کله دا کوم خریداران دي کوم کولو ول دي سړی و چې په عین موقع باندې کوي یاد وساته چې رسول الله دین په وجه باندې چوک ونه کي خپل جان معمولی مه ګڼه خپل جان د قیمتي جان دا جان او دا خپل اوټ قیمتي وګڼه اوس مې بله ورځ پرون راغلی ډي خان نه هلته مې د پیپرو ډیوټي وه یو ملګري ډب وکړه وایي ما ته ډاکټر ویلي چې په 1 लाख روپۍ باندې به یو غاښ ته راچوم 1 लाख باندې ورسره ملګري ډب وکړه ویلې دا خو موږ په خولې چې 32 लाख روپۍ ګرځوو په خولې چې 32 लाख روپۍ دا چې اوس سړي خالي خولې چې 32 लाख روپۍ سلې دا نور جان قیمت پر رب جلال چوره درکړی دا خپل جان چیرې قیمتي مه ګڼه په یوې نالۍ باندې دا خپل جان مه خرڅوه په اوټ باندې جان مه خرڅوه خپل جان قیمتي وګڼه او رسول الله دین پر خپل جان چې وقف کې د رب جلال شان هغه شان درکوي چې وګوره سلمان فارسي ته ذات چوک نه پیژني جان چوک نه پیژني او لکام نه چشایدا لذات نه چشایدا لیکن انہیں نام په ټولې دنیا کې چلیږي وګوره بلال حبشي ته چې چوک تل رنګ تور دا لاسونه غټ دي پښې غټې دي ډیزاین یې ټوله نه ده لیکن نن چې چوک نام اخلي په ادب سره یې اخلي وجه چې دا چې صرف او صرف وفا یې کړې ده رسول الله دین سره وفا سبحان الله چې دا دوره مقام مرتبه ورته میلاو ده سړی ته شان مقام مرتبه ملاو کېږي رسول الله په وجه باندې ورته ملاو کېږي او چې نن ته رسول الله سره غداري وکړې زما یې پر وجه د قیامت خو ډېره لرې پاته ده چې کله دې دلته سترګې پټې شي او چې نور تکبیران تر باندې اوسي همځکې لاندې لاړ شي هلته منکر نکیر تا نه پته کوي من ربک من ما دینک ما كنت تقول فی حق هذا الرجل ای د پیرزو کلیوالا دا ښکلې هستۍ چې کومه تا ته منامه ولاړه ده دې په بارې چې کله پیرزو کلي کې اوسې دې څه دې ویله یا به هلته څه وایې چې ما ته یو طرف ته راغی ویلې چې رسول الله ذات او د دین وفاداري دپاره او د دغه سودي نظام ختم کولو دپاره ووټ واړه او بل راغی ویلې چې ووټ به دلته زه تا نه اخلم په نالۍ باندې دلته ووټ تر چې اخلم په ګلۍ باندې دلته ووټ تر نه غواړم ټرانسفارمر باندې لیکن چې کله ووټ طاقت ما ته میلاو شي بیا به ختم نبوت باندې غداري کېږي او ډاکه به عاجزي طاقت به دغه تا ووټ ولي رسول الله دین سره به غداري کېږي اوټ پې دغه طاقت پې تا اوټ ولي او رسول الله ذات باندې به غداري کېږي بل به یوه خبره نه طاقت به ما ته میلاو سلایي تا په وجه باندې ورته میلاو سلایي نن مې ته غلط په دغه شي باندې کړې لیکن هلته به تا سره بیا چې کله حشر او نشر هلته به زما چې جواب ورکوې په ورځې د قیامت باندې او قبر چې دا هغه هستی ده دا هغه هستی ده چې ما د دین باندې اوټ نه ورکړه ما را د مینې لپاره اوټ نه ورکړی نالۍ لپاره مې اوټ ورکړی نه په دغه شي باندې هېڅکله مه غلطېږه چې غلطېږې په رسول الله مینې باندې غلطېږه او چې رسول الله مینې باندې کوم خلک غلط کړو یو خلکو دنیا چې بیړې پار دی او آخرت چې بیړې پار سبحان الله رب ذوالجلال دې رسول الله مینه راعطا کړي آمین چې مینه چا سره راغله بیا اعلی خلک ته وړو وړو شیانو ته نه ګوري هغه مجنون چا په کاڼو باندې به خلکو ویستا که نه مجنون خو ده ته ګیله نه ورته یوه ورځ لیلا راغله لیلا په ګل باندې وویستا د مجنون په زړه باندې سره خلک پته ورته کوي وایي ای مجنونه په کاڼو باندې دې ولي کړاچ دې ولي او ستر دې ولي خلک ته لیونی بولي ګیله دې کله نه ده کړې زړه دې کله نه ده کړې او نن چې لیلا په ګل باندې وویستې نو ته زاړې ویلې نور خلک ما پیژني نه او تا دغه خو ما پیژنې بیا مې ولې په ګلانو باندې ولي
اگر چې ګل دا او کاڼه د پوغوي وستو یار پر وجه د قیامت باندې زمای چې کله وچرنګ رسول الله مبارک ته مفتکې نور نه خو کله نستا چوک د چوک آل سره غداری کوي او چې چوک د اولاد سره چوک د صحابه کرام سره غداری کوي ته بچ مخبر کوي محبوب کریم فرمایي نعرے ته هغه لګولې غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے او درد نه یو ووټ قربانی نسره ورکوله انت نعرے یو شي لګوي او دلته بیا مینه نسره کولای دلته د مینه چسلا دلته د محبت چسلا دلته محبت مکوه مودت ورسره وکړه مودت پیژنې دا مچای نه ده مچای مچي اوبو سره محبت نه ده د مودت ته ورسره مودت له محبت ته سخت شای ده محبت بغیر سړی زندگی ته روای سي لیکن مودت بغیر زندگی محال ده ناممکنه ده مودت بغیر زندگی نه تیریږي مچي اوبو سره مودت ته چې څرنګه له اوبو نه رباسي مچای سمدای پاته کېږي سیخ مرسي رسول الله سره محبت زمای مکوا مودت ور سره وکا چې ولم هادا من التاز لنا جلا کیږي چې پیدا جان دې بے جانا پاته کیږي رب ذو جلال دې رسول الله مینا راتا کی رب ذو جلال دې 8 فروری تا دې رسول الله دین سرا پکلا کبانی وفاداری نصیب کی آمین وفا بکو انشاءاللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا دین آیا دین آیا پاکستان کا مطلب کیا رب ذو جلال دې رسول الله دین سره صحیح وفا کولو توفیق راکړي آمین او ان شاء الله 8 فروری نه مخکې نن دې دغشي عزم وکړو او واده وکړو چې ان شاء الله ووټ مایکرین پر دا سپورټ مکو انشاءاللہ ایبا انشاءاللہ ووټ مایکرین او سپورټ به انشاءاللہ او نور ما یو مقصد نستا صرف او صرف مقصد مدادا چې دا پارټي چې د غدارانو پارټي نه ده بشکا دا هغه پارټي ده چې رسول الله ذات سره مینا وفا کړی ده بشکا رسول الله آل سره وفا کړی ده رسول الله اولاد سره وفا کړی ده رب ذو جلال دې عمل کولو توفیق راته واحد دعوایا الحمدلله